سلورم سپارہ دریم نمبر رکو سورہ آل عمران 12 نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت تاسو غوره امتی اخرجت للناس په خلقو کې ښکاره کړلی شوي تامرون بالمعروف چې تاسو به د ښېګړې حکم کوئ وتنهون عن المنکر له بدو نه به منې کوئ وتؤمنون بالله تاسو الله باندې ایمان لرئ ولو آمن اهل الکتاب که چېرته ایمان راوړی او اهل کتاب لکان خیرا لهم ضرور دا دوی دپاره غوره منهم المؤمنون څه په دوی کې ایمان ور دي و اکثرهم الفاسقون اکثر په دوی کې کافر دي لن یضرکم دوی تاسو ته څه ورانولی نه شي الا اذا مګر په ژبې سره تکلیف درکول ویقاتلوکم او تاسو سره چې دوی جنګ کوي یولوکم الادباره دوی به تاسو شاتر وګرځئ ثم لا ینصرون بیا به د دوی مدد نه کېږي ضربت علیهم الذلتو واچولی شو په دوی باندې خواري اینما ثقفو چېرته چې لاړ شي امان به نه کي پیدا الا بحبل من الله و حبل من الناس مګر د الله په رسۍ سره یا د خلکو په رسۍ سره وباؤ بغضب من الله دوی وګرځېده په غضب د الله سره وضربت علیهم المسکنه او واچولی شو په دوی باندې محتاجي ذلک دا بانهم په سبب د بېشکه دوی کانو دوی ویکفرون بآیات الله الله آیتونه انکار کوونکي ویقتلون الانبیاء بغیر حق او ناحق انبیاء شهید کوونکي ذلک دا بما عصوا په سبب دوی نافرماني وکانو یعتدون او دوی تجاوز کوونکي لیسو سواء ندی ټول برابر من اهل الكتاب اهل کتابونه امتون یو امت جماعت قائمتون چې قائم دي یتلون آیات الله آناء اللیل تلاوت کوي د الله آیتونه د شپې په حصو کې وهم یسجدون په داسې حال کې چې دوی سجدې کوي یؤمنون بالله والیوم الاخر الله باندې او په ورځ د آخرت ایمان لري ویامرون بالمعروف او حکم کوي د ښېګړې وینهون عن المنکر او له بدو نه منې کول کوي ویسارعون فی الخیرات او نیکۍ کارونو کې منډې وایي واولئک من الصالحین دکه خلق نیکو کار دي وما یفعلوا من خیر څه چې دوی ښېګړه کوي فلن یکفرو هغه به دوی حق نه وهلی کېږي والله علیم بالمتقین الله ته یرې وال معلوم دی ان الذین بېشکه خلک کفرو چې کافران دي لن تغني عنهم اموالهم هرګز به دوی ته د دوی مالونه فایده ورنه کړي ولا اولادهم او نه د اولادونه من الله شی الله په مقابل څه یو شي واولئک اصحاب النار دا خلک اورول دي فیها خالدون په دې کې همیشه همیشه اوسي مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال د هغه څه چې په دې دنیا کې دوی خرچ کوي کمثل ریح په شان د هوا فیها سرون چې په دې هوا کې د اور شانتي اوري اصابت حرث قوم چې راورسي یو قوم پټي ته ظلموا انفسهم ظلم وکړو دوی په خپل ځانونو فاهلکته پس هغه هلاک شي وما ظلمهم الله لیکن الله په دوی ظلم نه دی کړی ولکن انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو ظلم کوونکي دي یا ایها الذین آمنوا ایمانوا لا تتخذوا بطانة من دونکم تاسو خپل رازدار ما ګرځوئ خپلونه الا ولا یالونکم خبالا هغه تاسو ته بدواله تر رسولو کې څه کمای نه کوي ودو ما عنتم دوی خوښوي آرزو کوي چې تاسو ته تکلیف تر ورسي قد بدت البغضاء په تحقیق سره ښکاره شو بغض د دوی من افواههم د دوی خلونه وما تخفي صدورهم او هغه څه چې دوی زړونو پټ کړی دی اکبر او خو ډېر لوی دی قد بینا لکم الآیات په تحقیق سره موږ بیان کړو ستاسو آیتونه ان کنتم تعقلون که تاسو عقل لرئ ها انتم اور آیا تاسو هؤلاء خلق تحبون چې دوی سره مینه لرئ ولا یحبونکم او دوی هغه خلق دي چې تاسو سره مینه نه کوي وتؤمنون بالکتاب کله او حال دا چې تاسو په ټولو کتابونو ایمان دی واذا لقوکم هر کله چې دوی تاسو سره ملاقات کوي قالوا دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی واذا خلوا هر کله چې دوی یوازې وي عدوا علیکم الانامل دوی په خپلو ګوتو باندې شکې لګي ستاسو باندې من الغیظ د غصې له جهته قل ای محبوب ته ورته وفرمایه موتو مړه شئ بغیظکم په خپلې غصې سره ان الله بېشکه الله علیم علم وال دی بذات الصدور د زړو په پټو خبرو باندې ان تمسسکم که چېرې تاسو ته راورسي حسنتون یوه ښېګړه تسؤهم په دوی بده لګي و ان تصبکم سیئة او که تاسو ته راورسي څه بد یفرحو بها دوی په دې سره
خوشحالیږي. وان تصبروا کتا صبر کوي وتتقوا پرهیزګاری اختیار کړي لا یضرکم هرگز به ضرر نه کړي در کیدهم سازشونه د دوی شیئا په یو شیز کې ان الله بشک الله بما یعملون محیط د دوی ټول کارونه ګیراو کې اخیستي دي.